عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. عزیزانو د جهاد موضوع شروع وا چې جهاد کله په دنیا باندې موجود وي نو مسلمان به سربلند وي، اوچت وي، د مسلمان به عزت وي او مسلمان به خپل د دین ټول کارونه هغه به د قرآن او د حدیث مطابق کوي. د لارډ میکال قانون، د انګریزانو قانون، د امریکې جوړ شوی قانون دا به بیا په عدالتونو کې نه چلیږي، بیا به په عدالتونو کې زمونږ په محکمو کې به بیا د قرآن او د حدیث مطابق پیږي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لس کالا پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې او پنځه ورځې حکومت کړی. په دومره عمر کې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہادونه کړي دي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر او قیصرا، دغه قیصر دی ایران ته به ویلو، دغه ملکونه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کړي دي. دا فتح کول په جهاد باندې کړیو. بیت المقدس چې دا د یهودو په قبضه کې و، یهودو په دې باندې قبضه وه. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه شخصیت و چې په خپل دارالخلافت کې په خپل بادشاهۍ کې دغه بیت المقدس د دې کافرو د یهودو نه واخیست، جنگ پہ اوکا او بیت المقدس تے فتح کا. مسلمانانو په جهاد فتح شویو او هغه بیت المقدس چې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ څنګه فتح کا، صحابه راغونډ شو، اذان به څوک وکړي، د مونځ ټایم دی. ټولو صحابه متفقه فیصله وکړه چې په دې ځای کې به اوس د الله اکبر آواز هغه د نبی علیه الصلاة والسلام عاشق، په نبی علیه السلام باندې خپل مال او جان قرباني کولو والا، خپل خاندان وطن پرېښودلو والا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازان کوي. هلته اول چغه د الله اکبر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوچته کړه و الته آزان وکړه. مسلمانا ادنا کس چې غلام ابن غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجر نسب په غلامو کې را روان دی، لیکن د جهاد په مرتبه سره دومره اعلی سطح ته اوچتیږي چې جهاد یې کو په بیت المقدس کې لوی لوی صحابه، مالدار صحابه، لیکن ادنا سړی هغه راځي و اذان کوي، وجه صرف د جهاد وه. دا جهاد داسې عمل دی چې دا د ځمکې ته غورځېدلی انسان آسمان ته اوچتی، ځمکې ته پرېوتلی مسلمان آسمان ته اوچتی. خو چې کله په مخ د ځمکه جهاد وي، مسلمان ما و تا
په خپلو سترګو وکته افغانستان زمونږ پښتانه رونه چې خلقو ویل چې دا یې د ځمکې که ځمکه که لیکن مسلمان چې کله جهاد شروع که مسلمانه ټولې دنیا ویل چې امریکا به په 2 ورځو کې افغانستان نیسي لیکن 20 کاله کې یې د خپل هغه د پوجي اډې نه بهر راونوته مسلمانه نن ټولې دنیا ومنو ده چې هغه طالبان هغه مجاهدین چې الله دپاره جهاد کو نن په دنیا کې ځلیږي نن والا امریکا په ګونډو کې ناستا مسلمانه دی ویل چې د افغانستان خلق به په 2 ورځو کې د ځمکې که ځمکه کو لیکن د جهاد په برکت سره د ځمکې نه اسمان ته الله وخېجول مسلمانه دا صرف په جهاد کیږي دا په بل څه نه کیږي کافر چې په ما حمله وکړي ته څه وی چې کني دا به په بل څه وشي نه قسم په الله د دې حل صرف جهاد دی نن فلسطین کې وګوره مسلمانه یهود راغلی دي امریکا راغلی ده لګیا دي مسلمان شهید کوي مسلمان به په دې ټیم کې بل عمل نه کوي مسلمان به په دې ټیم کې 2-3 عمله کوي د خولې جهاد به کوي د لاس جهاد به کوي لیکل به کوي خپل نفس په وړاندې کوي دا 3 عملونه به مسلمان کوي یهود تا نه په دې نه وځي چې ته په جومات کې کښېنه او مونځونه کوئ کوه که نه هغه تا ته په دې نه وځي چې ته روجې نیسه هغه ما و تا د دې نه منې کوي چې قرآن مه وایه هغه وایي وایه خو لیکن ټوپک مه راله مسلمان هغې د جهاد نه یریږي هغې قرآن د قدیانیانو اوچت کا هغې نه د جهاد الفاظ هغې نه زمونږ د نبي علیه السلام ختم نبوت وباسي او ایستلی تی دي هغې داسې قرآن ماشیلې را راوړي هغې له پته ده چې مسلمان کله جهاد پرېښوده مسلمان نو نه کنه غیرت لاړو مسلمان چې کله د خپلې تورسرې تپوس ونه کي مسلمان چې کله د قرآن تپوس ونه کي مسلمان چې د خپل کور چې الله والا ورکړی د جومات تپوس ونه کي او دا تپوس کیږي په جهاد چې د دې تپوس یې ونه که مسلمان مغلوب دی مونږ به غالب یو هغې د دې ټکي نه ډېر څه خیارېږي انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی څوک چې په جهاد کې یو سحر یا یو ماښام دا صرف په جهاد کې تیر کی څومره ټایم به یو سحر او یو ماښام ګنټه و ګنټه یې راغونډ کا دومره ټایم صورت په جهاد کې سړی تیر کی 1 ګنټه نبی علیہ السلام فرمائی دا دغه یو سحر او ماښام دا د الله په لار کې تیرول دا د دنیا او د دنیا مافیهانه بهتر دی دا مسلمانه په دې جهاد پسې نشي رسېدی هغه مجاهد چې په غرونو کې پروت دی او د کافرو خلاف جهاد کوي زما استاد عمل ورپسې نشي رسېدی جنگ خیبر کې نبی علیہ السلام یو حبشی غلام ولیده نبی علیہ السلام ورته فرمایل دی خوا راشه هغه وله راغی هغه ته نبی علیہ السلام فرمایي څه کې وی دا د یهودي ګډې او پیزې دي زه دا دلته سرومه هغه حبشي غلام ورته وایي د الله پیغمبره کماله کلمه تیره زه ایمان راوړم نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته فرمایل او کلمه یې وله تیره کړه او بیا یې وله وفرمایل وی ستا دا ګړې او بیزې به څه کوي وی د الله پیغمبره دا چې زه واپس هلته ورولم هسې نه چې زما نیک زما مولا
ما ته څه ووایي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي همداسې پرېږده او دا به الله رب العزت د خپل مالک کور ته سلامت ټولې کړې او بیزي الله ورسوي. و همداسې پرېښو د مالک کور ته روانې شوې. د نبی علیہ السلام معجزه ده. هغه حبشي غلام هغه واپس نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د الله پیغمبره اوس څه عمل وکړم، زه خو ورځم دې جهاد میدان ته. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل ورشه پې. کله چې ورغی په جهاد میدان کې شهید شه. نبی علیہ السلام ته یې راوړه. نبی علیہ السلام چې وکتل ورته مخ مبارک ته فوراً واړه. صحابه ورته عرض وکړو د الله پیغمبره تاسو خو ته مخ مبارک واړو ولې؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ما حورې وکتلې چې د اسمانونو نه وله حورې راغلې او د دغه غلام دغه حبشي غلام حبشي وایي تور ته دغه حبشي غلام ته حورې راغلې او د مخ نه وله هغه ګردې صفا کوي. ما له حیا راغله چې زه حورې ته وګورم ځکه مې ته مخ مبارک واړو. مسلمانه دا جهاد دومره لوی عمل دی. وګوره مسلمانه حبشي غلام نوکر غلام لیکن جهاد یې وکړه. مرتبه یې د ځمکې نه اسمانونو ته وخته، اسمانونو نه جنتونو ته لاړه. او مسلمان د صفایۍ دپاره د دنیا زنانه د دنیا سړي صفایي نه کوي. هغه مجاهد ته هغه شهید ته الله رب العزت د جنت نه حورې راوستې چې شابه زما د بنده مخ مبارک صفا کړي. مسلمان جهاد داسې عمل دی. لیکن دی امریکې لیکن دی انډیا دی یهودو دغه جهاد مونږ ته نن بدنام کړی. مسلمان ناپویم پکې مبتلا دی. مسلمان قرآن اوچت کا کم او بیش 558 آیاتونه صرف او صرف الله په جهاد نازل کړي دي. 558 آیاتونه. مسلمان په حج نشتا، مسلمان په مونځ نشتا، مسلمان په روجې نشته، لوی عملونه دي لیکن 558 آیاتونه پې نشتا. دغه جهاد نن مسلمانه درې قسمه جهاد دی. خو افسوس چې نن مونږ یو تم نه یو تیار. سعد بن ربیعه رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې وجنګېده او جهاد ډېر ګرم و. نبی علیہ السلام وفرمایل سعد بن ربیعه رضی الله تعالی عنہ لاش تلاش کوي چرته پروت دی ښکاري نه په ژوندو کې نشته. مفهوم مبارک یې داسې دی په ژوندو کې نشته په مړو کې تلاش کوي. یو صحابي فرمایي وی زه لاړم جهاد ختم دی کافر وتښتېده. وی اول مې په شهیدانو کې تلاش کړه پیدا مې نه کړ. بیا چې رالم په زخمیانو کې پروت دی. وی ډېر زیات زخمی شوی دی. وی ما ورته وویله چې نبی علیہ السلام در باندې سلام وایي او نبی علیہ السلام دې غواړي زر راځه. وی هغه صحابي دومره زیات زخمی چې پروت دی بې حاله خو چې د نبی علیہ السلام لفظ مبارک یې واورېد چې په ما باندې سلام وایي نو فوراً راپاڅېده. صحابي فرمایي دغسې لږ غوندې مخکې لاړه بیا راپرېوته لکه د زمري راپاڅېده. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي راشه. هغه صحابي واپس راپرېوته طاقت یې نه و چې تلی وی. نبی علیہ السلام غوښتو خو نشو راتلی. صحابي ته فرمایي و ای صحابي پیغمبر علیہ السلام ته ورشه او ګورې زما سلام پې ووایه چې د الله پیغمبر هغه نشي راتلی هغه ډېر زیات زخمی دی. خو زما قوم ته زه د انصارو د صحابو د بعضې صحابو د انصارو زه سردار یم
زما قوم ته ووایه چې ستاسو سردار آخري ټایم کې یو نصیحت کړی دی چې ای زما قومه زما په پیغمبر ته چې تکلیف ونه رسی ټول خلق پې ځان قربان کوي خو چې زما پیغمبر ته تکلیف ورسېده او تاسو ژوندي وې د قیامت په ورځ به ستاسو سردار ستاسو ګریبانونو ته لاس اچوي یاد وساتئ ګورئ چې زما په پیغمبر ته چرته د کافرو لاس ونه رسي بچو نصیحت نه کوي د ښځې نصیحت نه کوي د پلار نصیحت نه کوي د مور نصیحت نه کوي خو زما د خوږ پیغمبر د نبی علیه السلام په باره کې نصیحت کوي او بیا چې کله جنازه کیږي نبی علیه السلام مدینه مبارکه ته جنازه راوړې وی نبی علیه السلام د خپو په دې پنجو روان دی صحابه عرض وکړ د الله پیغمبره وجه څه ده تاسو خو د خپو په پنجو روان یې پوره خپه مبارکه ولې په ځمکه نه ایږدئ ورته فرمایي وی ای زما صحابو دومره ملائک راغلی دي دومره ملائک دلته راغلي چې د خپو د کېښودلو ځای نشته او دا پنجه مبارک هم چې زه ایږدم نو د ملائکو وزرې خورې دي هلته زه لګیم خپې مبارک ایږدم 70,000 ملائک جنازې ته راغلي مسلمانه دغه سعد بن ربیعه رضی الله تعالی عنه د ځمکې نه کم ځای ته لاړو آسمانونو ته دا مرتبه په څه میلاو شوه دا په جهاد میلاو شوه یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پروت دی او یو ماشوم ولا په سینې مبارکې باندې لګیا د لوبې کوي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره لوبې کوي یو صحابي راغی او ورته عرض کوي یا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا ماشومه جینۍ څوک ده ستاسو خو وړه لور نشته دا ده څوک چې ته په سینې دې کې نه ولې لوبې ورسره کوې وی چې ورته اوی فرمایل وی تا ته څه پته ده دا د سعد بن ربیعه رضی الله تعالی عنه لور ده د هغه لور ده هغه چې په آخري ټایم کې نصیحت کړی د بچو یې نه و کړی زما د پیغمبر نصیحت یې کړی و چې زما پیغمبر ته څوک تکلیف ورنه کړي نن د هغې لور نن ما په سینه کې نه ولیده د دې لور نصیحت یې نه و کړی مسلمانه صحابو داسې جهاد کړی نن مونږ ته کافرو جهاد څومره بدنام کړي او مسلمان هم پکې مبتلا دی عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه دا په خپه مبارکه باندې ګوډ نبی علیه السلام ته راغی او ورته عرض کوي د الله پیغمبره ما به جهاد ته پرېږدي حالانکې معذور معاف دی معذور که جهاد ته نشي تللی نو دا معاف دی نو عمر بن جموع رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام نه اجازت وغوښت نبی علیه السلام اجازت ورکه خو دغه صحابي چې کور ته لاړو نو سورلی او توره تیاره کړه او لاړو جهاد ته په جهاد کې په دې ګوډه خپه مبارکه باندې هلته جهاد وکړه او شهید کړی شو نبی علیه السلام وفرمایل چې عمر بن جموع رضی الله تعالی عنه د هغه جنازه یعنی ویسئ خپل کلي ته و هلته دفن کړي وی کله چې راغله هغه وجود مبارک را اوچت کړو په اوښ د پاسه یې کېښودو اوښ نه پاسي نبی علیه السلام وفرمایل صحابه ورته عرض کړي د الله پیغمبره اوښ نه پاسي نبی علیه السلام وفرمایل بچی یې راولئ چې کله یې بچی راغی ورته نبی علیه السلام فرمایي وی ستا پلار څه ویلي وو وی د الله پیغمبره کله چې د کور نه راوتو وی دا دعا یې کړې وه اللهم لا تردني فی اهلی یا الله ما واپس خپل کور ته مه راوله یا الله ما خپل کور ته واپس رانه ولې اوه داسې صحابه
نبی علیہ السلام فرمایل بس د دعا الله قبول کړه دام دلته کې دفن کړي هغه جهاد میدان کې مسلمان دفن شو صحابه داسې جهاد د پاره قرباني ورکړه او مونږ داسې قرباني ورکړه چې څومره بدنامي ده په دې ورچ څومره بدګماني ده په دې ورچو مسلمان چې امریکا او کافر زما ملک ته راتلو زما کور ته راتله هغې باندې بدنامي په کار وه دغه مجاهد خو زما د کور حفاظت کوي غل خو هغه و چې د امریکې نه راغی زما په کور یې حمله کوله وی زه دهشتګرد ختموم خنزیره ما ته پرېږده دهشتګرد زه به ختم کم تا ته څه ضرورت دی چې زما کور ته ته راځې او زما کور کې ته دهشتګرد ختمې مسلمانه دا ما او تا دوکه کوي خو چې چا دا د الله کلام ویلی وي قسم په الله که دوکه خو افسوس دا دی چې مسلمان د دې الله د کلام نه ناخبره دی ځان پویه کوي نه ځان ته نه خبروي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي صحابه باندې یو ورځ سوال وکړه وایي هغه کم یو صحابي دی چې نه یې مونځ کړی نه یې لور څه عمل کړی او ډایرکټ جنت ته تللی دی صحابه ورته عرض وکړه چې یا ابو هریره رضی الله تعالی دا کم صحابي دی چې نه یې مونځ کړی نه یې لور عبادت کړی او ډایرکټ جنت ته تللی نبی علیه الصلاة والسلام ورته واقعه بیانوي وی نبی علیہ الصلاة والسلام په جبل احد کې احد په میدان کې کله چې هلته نبی علیہ السلام زخمی شو او غر ته وخته نو بنو عبدالحشل اشهل قبیلې دام راغلی و کافر او د نبی علیہ الصلاة والسلام صحابه سره جنگ کا نو په دې کې یو کسو داغه عمر بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نومو د ایمان لا نه راوړی او د به ویل چې زه ایمان نه راوړم دا په کور کې پاتې شوی کور کې جذبه را پیدا شوه جذبه یې راغله جوش یې پیدا شو او جنگ احد میدان ته ځان راورساو اوس جنگ شروع دی په جنگ کې نبی علیه الصلاة والسلام ته لاړو او بیعت یې وکړو چې د الله پیغمبره زه ایمان راوړم څه عجیبه صحابه و نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل ایمان دې قبول دی دغه صحابي چې څنګه ایمان راوړو جنگ تیار شروع و او د خپلې قبیلې مخالف ودرېده د صحابو په ډله کې او جهاد یې شروع کړ وی تر دې پورې چې دغه صحابي شهید کړی شو نبی علیہ السلام او فرمایل و دغه صحابي جنتی دی دا داسې جهاد داسې عمل دی چې هیڅ عمل دی نه یې کړی هیڅ عمل خو چې جهاد دی کړی ډایرکټ دی الله بخي جنت ته دی لیږي خو لیکن یاد وساتئ مجاهد ته لار څه معاف کوي خو پردی قرض وله نه معاف کوي او سمندري جهاد داسې دی مولانا امداد الله صاحب لیکلی خپل کتاب کې وی چې کم سړی بحري جهاد کوي یعنی په سمندر کې سفر کوي دغه مجاهد چې شهید شي دل الله رب العزت پردی قرض هم معاف کوي مسلمان قرض مجاهد ته صرف معاف کیږي په مخ د ځمکه بل چاته نه معاف کیږي نو جهاد څومره لوی عمل شو ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې گرد او د جهنم اور دا په هغه سینې باندې نه یو ځای کیږي چې کم کس باندې په جهاد کې گرد ولګیدا مسلمان چې په جهاد کې په یو مجاهد گرد پریوزي د باندې د جهنم اور حرام دی دغه مجاهد چې شهید کړی شي دا به ډایرکټ جنت ته ځي لیکن بله ورځ د حماس والا مشر د مجاهدینو مشر قاری اسماعیل هانی
شهید رحمه الله ایران ته راغلی حالانکه چې کله یو کس سفیر یا مشر راشي یو ملک ته ټوله ذمهواري په هغه ملک وي چې هغه له به تکلیف نه رسي دا یې د پوجیانو په کینډ علاقه کې دا چا شهید کړه تپوس یې وکړه خو لیکن کله کله زم ګیله کوم د مسلمان نه اولې ورځې نه ما دا ویلي وو که تاسو ته یاد شي د جمعې په ورځ چې دا یاد وساتئ دا ایران والا دروغ وایي چې موږ د حماس والا سره ولاړ یو مسلمان به ماته ویل نه هغې ویلي چې اوله حمله به زموږ په یهودو وي دا یاد وساته مسلمانه په منبر ولاړ یم که ژوندی وي وایې وره که د دې ټول ملک لوټې شه که دې په امریکا په یهودو باندې حمله وکړه ما ته وایه مولي صاحب دروغ دې ویلي دي دې د خپل مسلمانه دا دروغجن دي په خپله خبره کې دې زمونږ د علي رضی الله تعالی عنه سره په کوفه کې څه وکړه شهید یې کړه زما حسن رضی الله تعالی عنه دې شهید کړی و زما مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه دې خنزیرانو شهید کړی و زما حسین رضی الله تعالی عنه دې شهید کړی و زما عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دې شهید کړی و لیکن مسلمان ته تاریخ نه دی معلوم مسلمان دا هغه رذیل قوم دی دی نن اسماعیل هانی شهید رحمه الله هغه په خپل ملک کې شهید دا مه وایه چې دمکیانې ورکړې دا دمکیانې نه دي دا ورته وایي مخامخ به یو ویم پاشیشه به بل ویم چې خلک مې چېرته ملامت نه کړي د امریکې ته او یهودو ته پټ رام کوي او بیا میډیا ته راوځي وایي ما به دا وکړم او زه به دا وکړم ستا جرنیل ستا په ملک کې مړ کړه تا څه توره وکړه وایي ما په عراق پاډو باندې حملې وکړې یو مړی پکې وښایه تا وی چې په یهودو باندې ما دومره مسایل ورخوشي کړه هغه مسایلو کې دا د څه شي مسایلو دا پلشټکي وو په کار دا دی چې یو یهودي خو یې مردار کړی وی که نه دا څنګه مسایلو مسلمانه دا یاد وساتئ دا ظالمان چې دي که نه دا د دې ځای نه مونږ دوکه کوي دې کې ګورې دومره غیرت هم نشته دا د هغه ټیم نه د دې نیکونه بې غیرته را روان دي او دلته د دې زمانې مسلمان یې دوکه کړه دا او تاسو وایئ چې خمیني راغلی او دا یو انقلاب راوست او دا خلکو یې داسې کړه تاریخ کتاب اوچت که تاریخ اسلام په هغې کې لیکلي دي وی دی دا انقلاب چې راوسته د خمیني دا یاد وساتئ مسلمانه دا د دې دپاره نه و چې زه د خپل ملک نه یهود و انګریزان وشړم اوس هم پکې یهود پراته دي دا د دې دپاره و چې دا پاکستان او افغانستان کې اسلامي ریاست ډېر په تیزۍ روان دی دا ختمو خو زمونږ دا ملکونو باچان په هغه ټیم کې هوښیار و هغې پې پوه شو دا زه نه ویم تاریخ الاسلام مولانا اکبر شاه صاحب رحمه الله خپل کتاب کې لیکلی دي خو افسوس دا دی چې موږ مسلمان د تاریخ نه ناخبره نو دا خبره مې کوله چې دا صرف او صرف چې نن دا قرآن اوچتول غواړو نن دین اسلام اوچتول غواړو مسلمان اوچتول غواړي صرف په جهاد کېږي جهاد نبی علیه السلام څه فرمایي په جهاد چې سړی وایي زه څه عمل وکړم نو نبی علیه السلام عملونه ښودلي چانده وله ورکه گویا داسې دی لکه تا جهاد وکړه پخپله لاړ شه پخپله نه شو تللی کمزوري ایمان مو هغه څه ته شته نه چانده خو ورکولی شي او بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک کې داسې دی نبی علیه السلام وفرمایل وی کم کس چې جهاد ته لاړ شي او د هغه مجاهد د کور کفالت یو سړی په ذمه واخلي چې یارې د خپل وس مطابق به د ده په بچو زه خرچه کوم نبی علیه السلام فرمایي دغه خرچه کوونکی انسان گویا داسې دی لکه دا جهاد ته تللی دا لکه مجاهد دی نو څومره لویه مرتبه دا مرتبه په بل ځای کې ما ته پیدا کولی شي پیدا یې کوئ ګوره
دومره لویه مرتبه د مجاهد ده. نو الله پاک دې مونږ او تاسو چې څومره مجاهدین تلي الله پاک دې ناصر و امداد شي. یو مسله هغه ده، مسله نه ده داسې نصیحت، یو څو خبرې دي چې وایو. د جمعې په ورځ دا چانده غونډېږي که نه، نو په دې کې بعضې خلک دا پیسو دا پڼ چې دی د مشرانو مال را کړی ما څه پروت دي. نو خدای راستي بعضې داسې پیسې وي چې لمبرې پکې نه وي، زوړ لوټي. خدای راستي چې دکاندار ته یې ویسې که اخلي، هغه بیا مونږ راغونډ کړو بینک ته یې ویس، شاګرد ته یې ورکړم چې بچیه دا بینک ته ویسه. نو چې بینک ته یې ویسي ما ته وي استاد جي څه په خوارو زارو یې پې بدل کړو. نو مسلمانه ته چې د الله په نوم داسې شی ورکې، مړه ما ورته به جهاد څه وکړو به کړو. عایشې رضی الله تعالی عنها یو ځل لګیا وه او دا دراهم څه دي دا ټینګي دا 15 روپۍ دا به داسې پخوا وي. نو لګیا وه کور کې شوړه وله راخیستې وه وینځلې داسې. نبي علیه السلام ورته فرمایي یا عایشې رضی الله تعالی دا څه کې؟ وی د الله پیغمبره دا صفا کوم؟ وی ولې صفا کې؟ وی ګوره چې زه دا صدقه ورکوم تاسو فرمایلي چې دا صدقه اول د الله لاس مبارک ته ځي، څنګه چې د الله شان مطابق بیا د هغې نه بعد فقیر ته ځي. نو وی زه دا غواړم چې د الله لاس مبارک ته زما دا صدقه ځي، دا خیرات ځي چې دا صفا لاړ شي. او مونږ څه کوو؟ په هغه 10 روپۍ چې ورکوم هم پکې زوړ به ګورو، خو چې 10 روپۍ ورکې 50 روپۍ ورکې نوی پکې راواله. دا موسی علیه السلام ډېر جلیل القدر پیغمبر، دا به غوسه کېدو ډېر زر. یو ځل یې الله ته سوال وکړه چې یا الله دا ستا په نوم چې خلک څه ورکوي دا ما ته لږ وښایه. الله پاک ورته وفرمیل زما پیغمبره بس دا پرېږده دې تپوس مه کوه، دا خو جلیلي پیغمبر و که نه، غوسه کېدو به ډېر زر. نو الله پاک ته یې بیا عرض وکړي چې یا الله ما ته به یې ښایه. خو یې طور کې به د الله سره خبرې مبارکې کولې. الله پاک ورته وفرمیل چې پلانکي ځای ته لاړ شه زما په نوم چې څوک څه ورکوي هلته وګوره پراته دي. چې کله راغی چې ویې کته ټول دا زاړه سامانونه چې کم پالتو شي بیا د الله په نوم. موسی علیه السلام جلالی شو، غوسه شو، وی یا الله دا مخلوق ستا په نوم دغه شیونه ورکوي؟ الله پاک ورته وفرمیل او ای زما پیغمبره کله چې زما مخلوق نه څه پاتې شي زیاتی شي هغه زما په نوم ورکوي. نو مسلمانه ګوره چې صدقه م کوو او بیا پکې زور لوټم ګوري، دا یوازې جومات کې نه چې غریب له ورکې، مسافر په لاره باندې خیرمار تیریږي، په خپل ګاونډي کې د رشته دار دی هغه پیسې ورکوه چې تا له زړه کې ټکه اچوي چې زه نه ویم ما مه ورکوه، مغه راله مغه ورکوه. ته ګوره چې الله پاک په دې کې تا له څومره برکت اچوي. الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله سمو اورې سمو ویل، یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ ټولې بیمارۍ ختمې کړي، یا الله زموږ ټول حاجتونه پوره کړي. دعا وکړئ زموږ دا چندې والا ضابط لالا ډېر سخت بیمار دی، دعا وکړئ چې الله پاک صحت یې کامله ورکړي. یا الله روغ صحت د خپل دین دپاره ورکړي، د خپلو بچو دپاره د حلالو رزقو ګټلو توفیق ورکړي. یا الله څومره بیماران دي دلته د دنیا په کم ګوټ کې دي، یا الله موږ ته معلوم نه معلومه، یا الله ټولو ته کامله شفا عاجله ورکړي. یا الله د فلسطین مجاهدین غالب کړي، یا الله په کشمیر کې مجاهدین غالب کړي. یا الله ناصر و امداد شي، یا الله ناصر و امداد شي. یا الله څومره مجاهدین چې د کفارو خلاف جهاد کوي چاندو ته راځي زموږ جوماتونو ته، یا الله زموږ په زړونو کې د هغې څه مینه محبت پیدا کړي. یا الله موږ ته د چندې ورکولو توفیق راکړي. او یا الله چې څومره کسان مسلمانان قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي، څوک بیماران دي یا الله بیماری شفا باندې بدله کړي. یا الله څومره کسان بیماران دي ټولو ته بیماری په شفا باندې بدله کړي. په دې هسپتال کې یو 2 کسان بیماران دي، ټیلیفون یې کړی او دعا وله وکړي چې یا الله صحت یې کامله ورکړي. یا الله دغه پریشنونه یې کامیاب کړي، یا الله پریشنونه یې کامیاب کړي. یا الله حرمینو شریفینو ته موږ ټول مسلمانان بوځي. او یا الله نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي کې موږ څه وکړي، کم نه امن غوښتي نو په امن کې وساتي. وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله یا ذا الجلال والاکرام. وصلی الله علی النبی الامین.